سورة المجادلة پنځم نمبر آیت اتویستمه سپارت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. إن الذين بشك هغه خلق يحادون الله چې دوی مخالفت کوي د الله پاکه ورسوله او د الله د رسول غه کبتو دوی ذلیله سوله کما کبت الذين لك سترا چې ذلیله سوله هغه خلق من قبلهم چې تر دوی مخکې ولا وقد انزلنا فتحقیق سره موږ نازل کړه آیات بینات واضح آیتونه وللکافرین او د کافرانو دپاره عذاب مهین ذلتناک عذاب دی یوم پاغه ورځ یبعثهم الله چې راپورته کوي دوی الله پاک جمیعا ټوله فینبئهم پس دوی ته به خبر ورکوي بما عملوا دغه چې دوی عملونه وکړه احصاه الله الله پاک هغه سمرلی دي ونسوه او دوی هغه هېر کړي دي والله او الله پاک على كل شيء شهید پر هر شي باندې نگرانه دی. الم تر تا نه ولیدله ان الله چې بېشکه الله پاک یعلم خبردار دی ما په هغه څه في السماوات چې په اسمانو کې دي وما او هغه څه في الارض چې په مځکه کې دي ما يكون نوي من نجوى لسرګوشانو څخه ثلاثه درې کسان الا هو رابعهم مگر هغه الله د دوی څلرم دی ولا خمسه او نه پنځه الا هو سادسهم مگر هغه الله د دوی شپږم دی ولا ادنى او نه کم من ذلك تر دې ولا اکثر او نه زیات الا مگر هو معهم هغه الله له دوی سره ملګری دی اينما كانوا چیرې چې دوی وي ثم ورسته ينبئهم ودوی ته به خبر ورکوي بما عملوا دغه چې دوی عمل وکړی یوم القیامة د قیامت په ورځ باندې ان الله بېشکه الله پاک بكل شيء علیم په هر څه باندې د علم والا دی. الم تر آیتانه وکتله الى الذین وهو خلقو ته نهو چې دوی منع کول سوله عن النجوى له مشورو څخه ثم يعودون بیا دوی راګرځي لما دغه شی طرف ته نهو عنه چې دوی له هغه څخه منع کول سوي دي ويتناجون او دوی مشورې کوي بالاسم والعدوان په ګناه باندې او په زیاتو باندې ومعصیة الرسول او د رسول پر نافرمانی باندې واذا جاءوك وكم وخت دوی تعالی راسي حيوك نو دوی تا ته سلام کوي بما پر هغه طریقه لم يحيك به الله چې الله پر هغه طریقه و تا ته سلام نه دی کړی ويقولون في انفسهم او دوی وی په خپلو زړو کې لولا يعذبنا الله ولي الله پاک موږ ته عذاب نه راکوي بما په هغه څه نقولو چې موږ یې ویو حسبهم جهنم د دوی لپاره کافي دی جهنم یصلونها دوی به ودې ته ورداخلیږي فبئس المصیر پس ډېر بد دی په اعتبار د ورتګ. په دا اول آیت کې الله رب العزت فرمایي چې بېشک هغه خلک چې هغو د الله او د الله د رسول مخالفت وکړی نو هغه ذلیله سوله لکه څه ته را چې ذلیله سوله مخکې خلک نو الله فرمایي دوی به هم دغه یې ذلیله کیږي او موږ واضح آیتونه نازل کړه د کافرانو دپاره ذلتناک عذاب. صحیح سوله نو اوله خبره دا ده چې الله رب العزت انسانانو ته یو قانون راستولی دی دغه قانون د عقیدې په باب کې هم دی د اعمالو په باب کې هم دی. الله عقیدې مشولې دغه عقیده به ساتي صفا د توحید عقیده د پیغمبرانو د رسالت عقیده د قیامت واري عقیده د جزای عمل عقیده چار عملي دغه بدله ضرور به ضروري ور دغه تمام شیانو باندې عقیده لرل پکار دی ایمان دی ور باندې یقین دی ور باندې
دویم بیا د اعمالو دنیا ده چې دنیا راووتلې کارونه کوي نو ګل کارونه ښکاره دي د نیکیو کارونه هم ښکاره دي د بدیو هم ښکاره دي له بدیو یې راګرځولی د نیکیو حکم در کړی دی نو ځکه الله رب العزت فرمایي چې هغه خلک د الله او د الله د رسول مخالفت کوي نو الله خو رب دی مالک دی خالق دی او امر یې تا ته کړی دی چې ښه کوه له بدو ځان ګوره نو یو سړی راولاړی چې د الله هغه نه مني دویم د پیغمبر چونکې د الله استازی دی هغه څه درته وایي کوم څه چې د الله خوښه ده نو ځکه پیغمبر تا ته نیکیو لارې در وښولې او د بدوی څخه یې راوګرځولې نو الله فرمایي چې اوس هم که یو څوک راولاړی چې مخالفت کوي دوی د الله هغه او د الله د رسول هغه نو دا څه نوې کیسه نه ده بلکې پخوا هم ډېر قومونه دا تراوله چې د عقیدې په باب کې هم د اعمالو په باب کې هم دوی د الله مخالفتونه کوله د وخت د پیغمبر مخالفتونه کوله نو دوی ذلیله سوله په دغه دنیا کې الله پر دوی باندې قسمه عذابونه ورباندې مسلط کړه او د آخرت ذلت د خدای پر خپل ځای باندې ان شاء الله به دوزخونه او عذابونه ورکړي الله فرمایي بېشکه هغه خلک ان الذين يحادون الله بېشکه هغه خلک دوی د الله مخالفت کوي ورسوله او د الله د رسوله کوي کبتو دوی ذلیله سوله کما کبت الذین من قبلهم لکه څه ترا چې ذلیله سوله هغه خلک چا تر دوی له مخکې وله وقد انزلنا آیات بینات الله فرمایي موږ واضح نشانې را نازلې کړې واضح آیتونه آیات بار دا خبره تر سوې ده چې آیات په قرآن مجید کې راشي نو د دې کله معنا وي دلایل د الله د قدرت د الله د قدرت دلایل دې تم آیات ویل کوي او کله معنی معجزات د پیغمبرانو غسې سوله او کله بیا آیات د قرآن مجید یا د نور آسماني کتابو د آیاتونو ذل مراد دي نو دلته الله فرمایي چې موږ را نازل کړي دي واضح آیاتونه د هر شي په باره کې الله رب العزت دوی پوه کړه سر در خلاص کړي نو الله رب العزت فرمایي وللکافرین عذاب مهین بیا مې څوک نه مني نو د هغو دپاره بیا د دغه کافرانو دپاره چې د الله دا واضح آیاتونه نه مني نو د دوی دپاره ذلتناک عذاب دی الله بذلیله کوي یوم یبعثهم الله جميعا الله فرمایي په ورځ باندې چې الله دوی راپورته کوي ورځ د قیامت دا یوم البعث دی د مرګ بعد چې راپورته کوي هغه ته چې شي بعث بعد الموت یعنی د مرګ بعد به راپورته کېدل دلته الله فرمایي یوم یبعثهم الله جميعا په ورځ باندې چې الله رب العزت دوی ټول راپورته کوي ورځ د قیامت مراد ده فینبئهم پس دوی ته خبر ورکړي بما عملو دا شابه عملونه کوله نو دغه دنیا دا خو د ابتلا کور ولې دا دنیا د ازمایش کور ولې ستا یو عمل ستا یو بول ستا یوه خبره یو سوچ یو فکر یو اراده یوه منصوبه هر شی نوټ دی هر شی لیکل سوی دی د قیامت پر ورځ به الله رب العزت هغه ښکاره کړي نو الله فرمایي چې یوم یبعثهم الله جميعا په ورځ باندې چې راپورته کوي دوی الله پاک ټوله فینبئهم پس دوی ته به خبر ورکړي بما عملو دغه شابه عملونه کړي وو هر څه چې کړي وو نو الله به ورته کړه خیر غو هغه به مو ښکاره کړي که د شر کړي وو هغه به مو ښکاره کړي احصاه الله ونسوه احصاه الله سمرلی دی الله سره پراته دي هر شی نوٹ پروت دی ونسوه او دوی هر کړي دي انسان په دغه دنیا کې د خارجي حالات ته ګوري ته شخې د ګناه مکراله ګناه وکي پر وخت پورې خلافیات تقریبا د ګناه کاری ویز د ګناه مکرګي صحیح سره د الله په یاد د الله نوٹ کړي د لوح محفوظ پرته ده صاحب عملنامه کې پرته ده او تاسو د ښکار کول کوي لیکن انسان هېره کړه چې دغه تره ده ډېر ښه غټه نیکي کارونه کړي د ښه لمونځونه ښه نفلونه ښه صدقات ښه یو حج ښه یو د قرآن تلاوت یو ذکر اذکار یې وکړي او خدای ته خشوع خضوع کړي ده لیکن انسان دا تره د سورې به هغه بیا وي اسلام کړي دي لیکن د الله په نسبت یو شی مرک نه دی الله هر شی لیکلی دي احصاه الله هغه سمرلی دي ونسوه او دوی هغه هېر کړی والله على كل شيء شهید الله پر هر څه باندې ګواه دی محافظ دی نگران دی شهید ټکی چې ځغېدلی دا درې سره معنا وي یعنی الله ګواه هم دی نو هر شی ویني محافظ هم دی د هر څه حفاظتونه کړي دي نگران هم دی هر څه د الله په قدرت کې ول کړي د الله له قدرت څخه یو شی د باندې نه دی نو الله پر هر څه باندې نگران هم دی محافظ هم دی ګواه هم الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض لدغه بعد الله صفت علم بیانوي ته بیانوي الله علیم ذات الله څخه یو شی نه دی ورکه اخو انسان دی کې یو شل جواب خاص دوه کسان سره وګاید د پټ په غوښ کې بل د ناوري بل دی لاغه څخه علم دی په باندې نه خبره نو الله رب العزت فرمای چې الله غزات چې په اسمانو په مځکو کې چې هر څه کول کوي والله ته علم دی والله ته علم دی الله رب العزت فرمای الم تر آیاتانه وکتله
ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض خدای پاک خبردار دی خدای پاک د علم والا دی په کوم څه په اسمانو کې دي کوم څه په مځکه دي کوم مخلوقات دي کوم حوادث په شي هر شي چې کوي والله ته علم دی ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم الله فرمایي چې په دنیا کې انسانان دا تر دی او چې کوم وخت مجلس وي ته درځه خبر سره یو خبره چې کو پلاکی ځای به راشي درځه به تاسو پلاکی ورټل په خپل پټ سره ناشې یو لیک سره جوړي یا دوه کسان یا درې کسان صحیح ولا یا پلاکی ځای به راشي تاسو ته د څوک نه خپل مجلس سره خلاصېږي نو یو لار ترو باسو یو لار بل ته چور بیا میټینګ شروع سپټ صحیح ولا دا د معاملې په اړه چې انسانان پر ولېدل چې نور انسانانو ځان پټولای چې سرګوشانه کولای شي سرګوشي یعنی چات په وښ خبره پټ میټینګونه او دته نجوا ویل کېږي مناجات څه ویل کېږي مناجات ویل کېږي صحیح ولا نو الله رب العزت فرمایي چې الله دې غټ ذات دی چې درې کسان یو ځای مشوره سره کوي درې کسان یو ځای مشوره سره کوي نو دوی درې نه دي بلکې څلورم هم دلته ستا څوک دي څلورم د الله ذات دی نو الله فرمایي که څلور کسان ځای میټینګ سره کوي او مجلس سره جوړوي یو خفیه خبره سره کوي نو په دوی کې پنځم هم ستا دلته هغه د الله ذات دی هغه د الله هر څه باندې خبردار دی نو الله رب العزت فرمایي الم تر ما يكون من نجوى ثلاثه نستا د درو کسانو مناجات د دوی مشوره د دوی خفیه میټینګ د درو کسانو غنستا الا هو رابعهم مگر الله د دوی څلورم دی هغه الله د دوی ولا خمسه نه د پنځو کسانو غ پنځو کسانو یو ځای مشوره سره کوي میټینګ کوي الا هو سادسهم مگر هغه الله د دوی شپږم دی الله هر ځای موجود دی ولا ادنى من ذلك او نتر دې کم ولا اکثر او نتر دې زیات نتر دې زیات الا هو معهم مگر الله له دوی سره ملګری دی اينما كانوا چیرې چې دوی په دنیا کې په تبلاړ په یو باغ کې په یو باوړی کې په یو کور کې یعنی پلاکې ځای شدي څوک ناراضي مجلس سره خاصه غلط په میټینګ وکړو صحیح سره لیکن الله فرمایي چې الله ته چیرې یا سره ځای چې میټینګونه کوي چې دریاسته سره مو الله دې که څلور یا سره پنځم مو الله صحیح سره ثم ينبئهم بما عملوا که پنځه یا سره شپږم مو الله دې بعد خبره واوري کدرې استا څلورم الله دې کپنځه استا په دې نقطه ده نو الله رب العزت فرمایي ولا ادنى من ذلك ولا اكثر او نه کم تر دې او نه زیات تر دې الا هو معهم مگر الله له دې سره ملګری دی اينما كانوا چیرې چې دوی وي چیرې چې دوی سوال پیدا کوي چې د دغه اعداد خو یو تخصیص ته څنګه الله رب العزت فرمایي چې درې څلورم الله دی یا څلور په مابین کې پرېښول الله فرمایي پنځه شپږم الله شپږم سوال سر خلاص ولې په دې کې څه نقطه ده چې الله رب العزت په اعدادو کې درې واخصله چې الله په د درو میټینګ کې څلورم الله دی د پنځو په میټینګ کې شپږم الله دی صحیح په دې کې څه تخصیص دی نو علما فرمایي چې د قرآن مجید یوه یوه خبره هغه بې حکمته نه وي صحیح سوله عام طور میټینګونه چې کول کېږي مشاورت چې کول کېږي نو په مشاورت کې مجلس کېږي نو اخر کې که دا ته راشي چې دواړه سره برابر جفت وي څه دراوي جفت وي نو که درې په یو خوا ولاړه درې په بله خوا ولاړه دا مجلس پای ته نه ورسېد صحیح سوله یا څلور یوه خوا ته ولاړه څلور بله خوا ته ولاړه دا مجلس په پای ته نه ولاړه صحیح سوله نو عام طور په کار دا وي چې میټینګ چې کول کېږي په هغو کې به ته طاق ږدې ته به څه شي ږدې طاق ولا اوله سره ځکه به دغه شی په نقشه کې بیا جوړ شي چې هلته په پای کې چې بیا کوم د مشورې والا راځي ضرور به ضرور به یوه خوا زیاته وي یوه خوا به کمه وي فیصله به وشي د زیات په خوا باندې فیصله به وشي پر جمهوریت باندې جمهور دی ته ویل کېږي صحیح سوله یعنې د زیاتوم خوا نو ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کوم وخت چې دی زخمي کړی او د شهادت واقع وله نو حضرت عمر رضی الله عنه شپږ صحابه کرام یې وټاکله ورپسې مشوره وکړي چې د روان خلیفه به څوک وي د روان خلیفه به ما څوک وي شپږ یې وټاکله لیکن په دغو شپږو کې د زوی مرسره ولې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله عنه فرمایله ویلو دی په میټینګ کې به در سره وي لیکن د خلافت امیدوار دی نه دی ته دا ترانه دي چې پلار وفات به بیا بیا زوی پر ناس بیا بل پر ناس بیا بل پر ناس دي چې دا تر دې نه ده بلکې زما زوی خلیفہ نس جوړه خلیفہ نس جوړه بلکې چې بیا په مشوره به درګړي بس مشوره ورګړي مزه پنځه فاتس ولا دا پنځه شکل په مشوره خو ورګړ دی لیکن د خلافت څخه راوځي فاتح دي نو په دغه پنځو کې اوس دی وټاکي چې کوم یو به مقرر چې دې ما د مشورې لپاره په کار دادي چې هغه څو کسان وي طاق کسان وي ولې بیا ورته بیا فیصله اسانه الله رب العزت فرمایي ولا ادنى من ذلك ولا اكثر
الا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه. نو چې الله دونه خبردار ذات په هر میټینګ خبر دی، په هر مجلس خبر دی، په هر مشاورت خبر دی، هر دوه کسان په غوږو کې خبرې سرخي الله یې اوري، پر څه باندې خبر دی ته یې واورې دا قد سمع الله قول التي هغه حضرت خوله رضی الله تعالی عنها والله ته شکایت وکړي، الله فرمایي چې سمیع ذات موریدل والا ذات واورېدل الله د دې خبره. نو دلته الله فرمایي چې ثم ينبئهم بما عملوا، د قیامت پر ورځ باندې به دوی ته خبر ورکړي، یوم القیامه د قیامت پر ورځ باندې چې اتی په کې ځای کې میټینګ کولی د یو چا په خلاف باندې د یو کار په خرابولو کې د یو فساد میټینګ ولې د یو دین د خرابۍ غولې صحیح سوله. نو الله پرور شي چې الله ته موجود لماره شي موجود دی د پروت دی د دې د پاره د اخرت ورځ خبر ورکړي. ان الله بكل شيء عليم، بشک الله په هر څه باندې علم والا دی، الله څخه یو شی ورکنه. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى، پیغمبر علی السلام چې کوم په مکه ځوان کې ولې نو ډیره سختي وي چې بیا هجرت وکړي مدینه شریف لره بلاړې الله ته قدر اساني سره نرمیاني جوړې سره، خو بیا مالته دغه دوه طایفې چې کوم هغه ډیره بیکاره طایفې ولې صحیح سره، یو د يهودو غا دویم د منافقینو غا، چې هغه یو د يهودانو غا دویم د منافقینو هم دلته موجود ولا، د دوی بیا په خپل افس کې سره ساز باز ولې په خپل افس کې سره تعلقات ولا. نو ځکه الله رب العزت فرمایي الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان، دوی په خفیه میټینګونو مشورې د پیغمبر اسلام په خلاف د دین په خلاف باندې د دین د کمزوري کېدلو د لپاره به دوی مشورې ولې. الله فرمایي دوی زنده ګرځول سوي هم دي د فساد مشورې مه کوئ، لیکن دوی بیا هم کوي، دوی بیا هم په علم تر آیاتانه وکتله الى الذين وخلقتا نهو چې دوی منع کول سوي دي عن النجوى لمشاورت زخه لپټ خبرو زخه ثم يعودون دوی بیا راګرځي لما دغه طرف ته نهو عنه چې هغه دوی را منع کول سوي دي، لکه مشي چې منع کول سوي دي د خفیه میټینګونه د فساد د شر غمه کوي د پیغمبر په خلاف د دین په خلاف باندې مه کوي، لیکن دوی بیا مغه راوګرځي هغه کارونه کوي. ويتناجون او دوی خفیه میټینګونه کوي بالاثم والعدوان، د ګناه او د تجاوز د زیاتوبه دوی بیا راولر د میټینګونه کوي نه پرېږدي او معصیت الرسول او د رسول د نافرمانی غا حالت میټینګو کې چې د پیغمبر سره دغه نافرمانی بکو دغه بکو دا چم بکو دا چم بکو. نو الله رب العزت مایي چې خو دوی کې دغه بیکار عمل دی. دویم د منافقینو کې او په يهودو کې دویم بد عمل الله رب العزت دا یو شی صحیح سره هغه دی چې پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي چې دوی چې کوم مختاله دراسي او تاسو سلام کوي نو سلام په هغه طریقه نه دی پر کومه طریقه باندې الله تعالی سلام کړی دی. الله تعالی حضرت آدم علیه السلام څخه دغه سلام را روان دي، دا د اسلام د شعائر څخه دی. مسلمان پر سلام په ځندل کوي پر چې په ځندل کوي لا قدراله د ته چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او تاسو په ځندل دا مسلمان دی. دا چې دی د دنیا د نور قومو د نور مذهبو د نور خلکو در چاغه د تر آداب سره صحیح ولا مختلف الفاظ د خلکو، لیکن د اسلام او د مسلمان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دغه دی. نو حضرت آدم علیه السلام چې کوم وخت پتله تیار سوله روح پکې پوسوله چې راولاړ سولې نو الله رب العزت ته فرمایي چې ورته فرشتي ته دغه مجلس دی ورته هغه سلام وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، نو دوی ورته سلام ورته وکړي. نو دغه وخت ځکه په تمام انسانیت کې په تمام انبیاو کې پیغمبر علیه السلام پورې مشترک امت پورې روان دي او دونه ډیر پیغمبر اسلام افشو السلام سلام زله خور کی د نوې سلام وکي خلکو ته یا سلام زله خور السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورچا سلامونه کوي دا سلام زله خور سلام ته راکې. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه باقاعده خپل غلام ته ویله درته بازار له هغه څه کو سلامونه کوي خلکو ته د سلام د پاره باقاعده بازار لاړو بازار خلک دي وي وته سلام او بل ته سلام ول سلام ډیر غټ شي دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم افشو سلام زله خور کوي سلام واطعم الطعام وخلق ډوډۍ ورکړي وصلوا والناس نيام د شپې چې خلک بدې تین منځونه وکړي تدخل الجنه بسلام تی به جنت په سلامتی باندې داخل شي صحیح ولا. نو دلته الله رب العزت فرمایي چې منافقانو به یو چم کولی چې صحابه چې برالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم السلام علیکم شایسته طریقه باندې صحیح ولا چې څه طرف د خدای حکم ولې دغه مطابق دوی سلام کولی، لیکن منافقینو هغه یو طرز جوړ کړی دا يهودو هغه یو طرز جوړ کړی رابلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زبه به دی واړه ولا السلام علیکم چې شي السلام علیکم السلام علیکم معنا پر تا باندې د هلاکت وي د هلاک سي صحیح سره. نو تدای سره پوری چې ورځ دا تر یو منافق را یو يهودي رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم السلام علیکم خبره واړه ولا عائشه رضی الله تعالی عنها ناس ولا اجر وعليكم السلام واللعنه پر تا باندې هلاکت پر تا باندې لعنت. پیغمبر صاحب مکه ته موته بلکې زموږ د فار د تر نه په کاله کې دوی چې بد کې ته ما د تر ته وعليكم پر تا د هم وی
زموږ کلام به دعا وي د دغه زموږ به دعا ده په د باندې لګېږي د دغه موږ ته نه لګېږي د دغه موږ ته نه لګېږي نو ځکه الله رب العزت فرمایي په دوی کې یو دغه بد عادت دی واذا جاءوک که موږ دې تاله راسي پیغمبره حیوک دوی ورته ته سلام کوي بما پر هغه طریقه لم یحیک به الله چې الله ورته پر هغه طریقه سلام نه دی کړی یا دوی پر غلطه طریقه کې د ښکنځایو پچرادو شرابي کوي ویقولون فی انفسهم بیا وروسته وایي موږ ډېر ښه کار کوو موږ د پیغمبر صاحب دا ته راویایو ولې که غلط کار وای نو خو خدای عذاب را کړی وای خدای پاک به ويقولون او دوی وی فی انفسهم په خپلو زړو کې لولا يعذبون الله ولې الله پاک به موږ عذاب نه کوي بما نقول پر هغه چا موږ ویل نه موږ وایو دا موږ صحیح وایو ولې که غلط وای نو به الله عذاب راکوي حسبهم جهنم الله فرمایي دا الله یو قانون دی دا دنیا کې خو امهال دی څه شی دی مهلت دی ډیل دی خدای پاک لوی کافران لوی مشرکان لوی قاتلان لوی شرابیان لوی فسادګر هیڅوک ته لاس نه دي ولې وخت ورته ټاکلی دي خپل وار ترکه خپل واره ترکه ستا ځای جهنم دی او جهنم ډېره بده ټکانه ده نو د دوی په باره کې الله رب العزت فرمایي چې حسبهم جهنم د دوی لپاره جهنم کافي دی یصلونها دوی به هغه ته ورداخلیږي فبئس المصیر پس ډېر بد دی په اعتبار د ورتګ الله فرمایي جهنم ډېر بد دی په اعتبار د ورتګ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین